السلام علیکم دوستانو، څنګه تاسو؟ ښه برابر یې؟ امید لرم چې ښه به یې. د ژوند په موضوع کې وي ملګرو نه سره د حضرت شیخ ادریس صاحب، مولانا شیخ ادریس صاحب تاسو پیژنئ، مشهور عالم الدین دی. د هغه یو اصطلاحي بیان در سره شیر کوم. راځئ چې بیان په خپله هم اورو او مخکې د ملګرو سره هم شیر کړو. که چېرې بیان خوښ شو نو پیج هم لایک کړو او کمنټ کې خپل رایې اظهار هم وکړو. راځئ چې دا بیان واورو. تاسو خو ډېر خوش قسمته یې چې تاسو ته د مولانا قاسم صاحب غوندې شخصیت خدای په قسمت درکړی دی. تاسو چې اوس کوم مولانا صاحب ولاړ دی، مولانا محمد قاسم صاحب، نو تش مولانا نه دی، شیخ الحدیث دی. ورشه وګورئ په سلونو طالبانو ته د رسول الله مبارک حدیث ښیي. شیخ التفسیر دی، د خدای د قرآن تفسیر خلکو ته ښیي. مخکې ورپسې تم مونځ کوې چې دا څوک مقابله کې ولاړ دی، دی م ورپسې مونځ کوي، تم ورپسې مونځ کوې. چې د پلار او د تره د جنازه نو ستا هم په اعتماد دی چې دی یې سپاره شوګي نو خدای پاک به یې بخي، ته ورپسې جنازه کوې. نو رښتیا وایه ستاسو په زړه کې دا ګمان شته چې دا سپین ږیري شیخ الحدیث زه لېږم او دی به غلا کوي؟ جواب راکړئ، رښتیا خبره کوي؟ نه. او بچی د چا دی؟ د باباجي بچی دی او څومره غټه مدرسه چلی، او ستاسو په دې ټوله علاقه کې داسې جومات به ما ته ونه ښایې کم به چې د دارالعلوم شیرګل بچی یا د بچي بچی پکې نه. څومره خیر یې درته رسولی. دا مسلمانان دي، دا نیکان دي، دا صالحان دي، دا واړه، دا ټول، دا به انشاءالله ټول د مولانا قاسم پټکي اوچت سر.